سونه ارزانه شو جناب زما ټولو زنانو ته تورسرو ته سپین سرو ته زما خویندې میندو ته دا خواست جناب چې زر تر زره کالی ساس کوي چونکې دا موقع بیا څه ده دا موقع بیا میلاویږي نه او زر تر زره کالی ډېر ساس کوي خیال هم کړی که نه هسې ویډیو به پوره ګورئ ښه زمونږ زنانو نه تورسرو زمونږ زنانو د کالو له سم زور ورکړی او په زدونو باندې کوي دا مې والی سازې کړی او دا مې ګوتۍ سازې کړی دا میلونه مې ساز کړه او یوه او دوه او درې او څلور او پنځه او لس او شل او دېرش تولې کالی که نه یاره جناب زکات ته ورکوئ کو نه جی زکات خو موږ نه ورکو الله اکبر کبیره نو نن د په دې باندې ویډیو کوم ښه چې کمې زنانه زکات د خپلو کالو نه ورکوي نو څه حال به وي د خاوند پکې ګورې څه نشته دا د زنانه ملکیت دی زنانه پوه شه او کار یې پوه شه مون خو نن کالو له زور ورکړی دی او د یو بل په ضد کې کالي سازو خو جناب زکات ته ورکو کو نه ورکو نو یاد وساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام له یو دوه زنانه رالې او کنګن یې اچولی او دغه نه څه ورته وایي کنګن یا خدای پاک نوم یې رانه هېر شو اوهو کنګن بس ورته وایي پښتو کې رانه نوم هېر شو بنګړي اچولیو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل آیا تاسو د دې نه زکات ورکوئ او د الله رسوله مونږ خو ته وایي زکات نه ورکو ښه و چې تاسو زکات نه ورکوئ که نه نو دا بیا تاسو د جهنم بنګړي اچولي دي د جهنم کنګن هم اچولی دی دې نه به تاسو بیا زکات ورکوئ او نبی علیه الصلاة والسلام زنانو ته فرمای بل حدیث مبارک دی زنانو ته فرمای ای زنانو و د خپلو کالونو ګوره زکات ورکوئ زکات ځکه چې ډېر ښځې په جهنم کې ما په دې لیدلي چې زکات پې د خپلو کالونو نه ورکوو دا خو په دې نه چې بس تولې سونه او توله سونه په یوه توله سونه هم زکات شي تپوسونه تاسو وکړئ ښه او ځکه نصاب ته ډېر رسي او بل الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي چې کم خلک سونې چاندي ذخیره کوي ذخیره مطلب چې وای جوړیږي که نه امیلونه او سونې د دنیا چاندي سازه کی او د هغې نه بیا زکات نه ورکوي نو دا څه ده دا ذخیره اندوزي ده ښه الله قرآن کې فرمایي کم خلک چې د سونې چاندي ذخیره اندوزي کوي یعنی زکات یې نه ورکوي که نه نو څه دی قیامت کې به الله جل شانه چې دغه کم سونه ده او چاندي ده دا به په جهنم ګرمولی شي او دغې ښځې دغې کسب مخه او شاګانې به څه کېږي تپولی به شي جناب او په دغه سونه باندې به څه کېږي ګرمه سونه به د ده په مخو او په شاګانو او په تندو پسې مږلی کېږي دا خو نه ده ګوره چې سونه سازه که جناب په دې کې به حق ورکې قسم د ډېرې زنانه داسې دي چې په درزنو سونې ګانې ورسره دي او روپۍ زکات یې نه ورکوي ځان هم تباه او برباد کړي ښه نیت دا ټول خرڅ کوي او هغه په 2-3 زره روپۍ باندې هغه میلاویږي هغه دې بیا ښه دی هغه بیا ښه دی ډو پته یې نه لګي چې دا اصلي دی کودیسي دی خو زکات یې ورکوئ او بل ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک دی چې کومې سونې چاندۍ نه زکات نه ورکړی کېږي کم مال نه مال نه زکات نه ورکړی کېږي نو دغه مال نه به قیامت کې صحیح مار به دې ساز شي مار او د غاړه ته به ور واچولی شي او هغه مار به ډېر خطرناک سر به یې ګنجۍ او د دې سترګو د پاسه به یو دوه نشانات دي یا د ډېر خطرناکوالي د وجې نه څه دی دا سر یې گنجۍ دی او دا به ډېر خبیثه دا نشانات پې ځکه دي چې دا ډېر خبیث مار دی او دا هغه مار دی چې زخر ډېر خطرناکي نو دا به صحیح چې چلی کېږي به پیدا کس ښه نو جناب زما هغې ټولو تورسرو ته دا خواست دی چې د خپلو کالو نه زکات ورکوئ ګینې بیا ټول خرڅ کوي دا خپل مال به تاسو دپاره صحیح قیامت کې به د پسې ګوره بیا ډېرې خطرناکې خبرې راځي ښه قیامت کې به د دې مال نه بیا مار سازیږي او تاسو به چې چلی کېږئ قیامت کې به بیا تاسو دا مال جهنم ته اردئ دا پر دې حق دی دا په دې نه چې کالو له زور ورکه او 3 او 4 او 5 او 6 او 10 او 12 او 10 تولې کالې هلکه خاونده تم دې تپوس لږ وکړه که نه د خپلې بیبي نه څومره محبت ورسره ته کې آیا دا بیبي به ستا په جهنم باندې سود شي نو چې سود نشي تپوس ترې وکړه چې کالې سره پروت دی زکات یې ورکوې کو نه ورکوې نو بس الله دې موږ ماف کړي جناب نو زما ټولو خویندو ته دا خواست دی چې د خپلو کالو نه زکات ورکوئ خو زکات نه ورکو نو دا سونه به نه دا به ګوره قیامت کې بیا زما او ستا جهنم ته ګوره د غورځولو سبب سازي